دا شی د مونږ تاسې په معاشره کې دومره زیات ده چې څوک د مشر سړي احترام نه پیژني، د مشر سړي عزت خیال نه ساتي، حالانکه دا هم د بندګانو د حقوقو نه یو حق ده. لکه څرنګه چې الله تعالی د الله پیغمبر مونږ تاسې ته د یو مسلمان حقوق را پیژندلي دي، داسې د یو غټ سړي احترام کول، د یو ادب خیال ساتل، د یو عزت کول او په وړو کې باندې شفقت کول، دا هم د بنده یو غټ حق ده. حضرت انس رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث بیانوي، قال النبي صلی الله علیه وسلم لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويوقر کبیرنا. وای هغه کس د موږ نه ده چې هغه په وړو باندې شفقت نه وکړي، د مشرانو احترام ادب خیال نه وساتي. نو ګورئ دا هم د بندګانو د حقوقو نه یو اهم حق ده. موږ تاسې په علاقه کې ډېر داسې ماشومان دي چې هغه په کور کې تربیت نه ده ورزده کړې، په کور کې خپل مور پلار هغه ته اخلاق هم نه دي ورښودلي چې ته د مشر عزت څرنګه کوه، د مشر احترام څرنګه ساته، ادب خیال یې څرنګه ساته. په موږ تاسې نه خو هغه مخکې زمانه د تېره زمانه هم بهتره وه، کم از کم که هغه څرنګه وه د مشرانو ادب احترام خو یې کوو. نن سبا که تاسې د بډاګان سړي وګورئ، د زاړه سړي هغه موږ تاسې ته وایي چې ته څرنګه انسان یې، ته خو د یو مشر سړي احترام نه پېژنې، د ده ادب عزت خیال نه ساتي. نو صحیح خبره بیانوي چې نن سبا چې خلک څومره جدید معاشرې ته راغلل، نو هغه خلکو کې د مشرانو ادب او احترام ختم شو. که چېرته د مشر او د لوی سړي احترام ادب عزت خیال نه وساتي، د بنده حق تلفي دې وکړه. د بنده په تا باندې حق ده چې ته د مشر احترام وساته. بیا مشر ته هم ضروري ده چې هغه باندې دا د وړوکي ماشوم دا حق ده چې هغه په ده باندې شفقت وکړي، د هغه د هر شي خیال وساتي. که پلار وي په خپل وړوکي ماشوم باندې د شفقت وکړي، مشر ورور په وړوکي ورور باندې شفقت وکړي، هغې د تعلیم خیال ساتي، هغې د دین خیال ساتي، اسلام خیال ساتي، لمونځ، روزه، زکات، نور معاملات چې هغه په دنیا کې هم په دې باندې سرخورو وي او په آخرت کې هم دی خوشحاله وي. نو ګورئ د مشر سړي احترام او په وړو کې باندې شفقت، دا هم د بنده حق ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه روایت کې په صریح الفاظ سره دا بیان کړي دي چې لیس منا من لم يرحم صغیرنا، او هغه کس د موږ نه ده چې هغه په وړو کې باندې شفقت نه وکړي او یوقر کبیرنا، او د لوی سړي د مشر سړي احترام نه وکړي. نو پکار ده چې موږ تاسې د مشرانو احترام وکړو. مشرانو احترام که په کلي کې وي هم، که په سفر کې هم وي، که په هره معامله کې وي، چې په کوم ځای کې بس ته مشر ویني چې په تکلیف کې ده، هغه احترام کوه، هغه تکلیف ختم کوه، هغه پریشانی ختم کوه، د ادب خیال ساته. بیا چې د مشر د خولې نه یوه دعا درته وځي، بس هغه د تا دپاره کافي ده.